ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। वही हगा खलक ची दे हगा मुअज़्ज़ज़ हगा खपल पे ज़माने की इज्जत वालो ज़का ची हगो द कुरान अज़ीम शान सरा खपल ज़ड़ा ची दे हगा लगवले द कुरान अज़ीम शान पे मुताबिक व ची दे हगो फैसले कवले ज़का हगा खलक ची दे हगा मुअज़्ज़ज़ او ویدانن چې مونږه ذلیل او خوار چې دی هغه ګرځو دا بل څه وجه نه ده دا مونږه قرآن عظیم الشان ته چې دی هغه شاکر لا ځکه وایي چې دی مونږه ذلیل او وایي معززو که یو کس غواړي چې زه دې په ترقۍ باندې یم زه دې په عروج باندې یم دی دې د قرآن عظیم الشان سره ملګرتیا چې دی هغه وکړي او دا قرآن عظیم الشان چې دی دی به جنت ته چې دی خامخا رسوي انشاءالله د قرآن عظیم الشان تلاوت چې دی هغه به کوو د قرآن عظیم الشان سره ملګرتیا چې دی هغه به کوو معززو دغه رنګ بل حدیث مبارک کې راځي حضور صلوات و سلام مبارک فرمای خیرکم من تعلم القرآن وعلمه فرمای پتا سو کې بهترین کس هغه دی چې په خپل قرآن عظیم شان زده کو او نور مسلمانانو ورونه دی چې دی هغه نن هر کس چې دی هغه دعوه کوي وایي زه بهتر یم او یقیني خبره ده که وزیر اعظم له ورځي هغه وایي زه بهتر یم وزیر اعلی له ورشي هغه وایي زه بهتر یم MNA لا MPA لا ورزي هغه وایي زه بهتر یم وزیر لا ورزي هغه وایي زه بهتر یم چې خان لا ورشي هغه وایي زه بهتر یم ملک لا ورشي هغه وایي زه بهتر یم چې عامل لا ورشي هغه درته هم وایي چې زه بهتر یم خو کومګه سوار نستیم سو کال وړاندې چې دی هغه لاړ شو او حضور صلوات و سلام مبارک فرمان چې دی هغه واو هغه فرمایي وای خیرکم من تعلم القرآن وعلمه چې نه پتاسو کې بهترین کس چې دی هغه دی چې په خپل قرآن عظیم الشان چې دی هغه زده کو بل نور مسلمان